یقین وکړه سړي ګستاخانې دا ما تقریبا په 3 صفحات کې تقریبا د پاکستان تمام دارالفتاګانو ته ما لېږلي دا ما د جمع کړي دي 4 صفحاتو کې د حدیث مبارک کې د پیغمبر په باره کې دومره تل ازار خبرې دومره تل ازار نظریه او انتهایی محترم مسلمانانو ورونو کم دور کې چې موږ تاسو اوسېږو دغه فتنو دور دی مختلفو شکلونو کې مختلف قسمه فتنې میدان ته راځي او زموږ ستاسو مسلمانانو د دین ایمان او عقیدې په تباهۍ پسې ورپسې وي دې وخت کې محترم مسلمانان چې د هر طرف نه د مظلومیت په حالت کې دي دنیا دغسې یو خطه نشته دی چې هلته مسلمان د خوشحالۍ ژوند تېروي د ارام ژوند تېروي لیکن محترم زموږ ستاسو یو دنیا ده بلم آخرت دی دنیا زموږ ستاسو د 2 ورځو ژوند د مختصر زندگی ده اصل ژوند او زندگی زموږ ستاسو د آخرت تر دنیا نه څومره خلکو تر اوسه پورې دنیا ته راغلي او دنیایي ژوند او زندگی ختم شو دلته نه لاړل بلکې دا ژوند او زندگی دا په مثل د یو خوب دی انسان ورته ډېر څه ویني ډېر څه کوي لیکن اچانک د سترګې وغړېږي درته پته ولګېږي چې دا خو ډېر کم ساعت و بلکل څه حقیقت پکې نه ختم شو بلکل دغسې دنیا ژوند او زندگی هم د انسان ژوند تېروي زندگی تېروي اچانک ور باندې مرګ راشي د باندې د حقیقت ښکاره شي چې دا خو د یو څو ساعتو دپاره زه راغلی وم وخت تېر شو ختم شو او قرآن مجید دغه مضمون ځای په ځای ذکر کوي او تا ته د حقیقت راښیي کأنهم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیة او ضحاها د قیامت ورځ چې کله وګوري هغه ژوند او زندګي انسان وګوري دی به وایي چې ما په دنیا کې ژوند نه تېر کړی مګر یو سبا یو بیګا مې تېر کړی د دې وجه نه دنیایي ژوند او زندگی دا که په مشکلاتو کې دا که په تکالیفو کې دا که په خوشحالو کې دا که په مزو کې دا که په هر څه حالت کې انسان غواړي که نه غواړي دا ختمېږي تېرېږي به انسان باندې دلته که په تکلیف باندې ژوند تېر شو دا تېر شي دلته که په راحت او مزو کې ژوند تېر شو دا تېر شي دا چا ته انتظار لیکن د آخرت ژوند هغه نه ختمېدونکی هغه نه تېرېږي د هغې دپاره ابتدا شته دی انتها نشته دی د دې وجې نه یقینا دلته مسلمان په دې وخت کې هغه هم د خپلو اعمالو د وجې نه مونږ که فلسطین ګورو مونږ که نورو دنیا کې مظالم حالات مشکلات ګورو دا فلسطین حالات زموږ استازو مخې درې کم ساعتونه کم قیمت صغرا په خلکو باندې تېره شول او تېرېږي یقین وکړه هغه وړوکي بچي اچر میان ته په هیګو کې په وینو کې سره ګوري یقین وکړي انسان ته ژوند او زندګي خوندور کړي لیکن تاسو ته پته ده هغه خلک د مظلومیت سره د مشکلاتو سره د تکالیفو سره د بېوسۍ سره د دنیا نه رخصت شو لیکن د آخرت ژوند او زندګي د هغوی جوړه شوله په دې سره زموږ ایمان دی او مسلمانانو ایمان ورسره مظلوم و برسر اقتدار طبقه چې کومه ده هغه بې حسه ده هغه بې دینه ده هغه د مغرب وفاداره ده هغې کې اسلام نشته دی هغه په نوم باندې صرف مسلمانان دي چې د مسلمانانو مشري وکړي نور د هغې د قرآن سره څه تعلق نشته دی حدیثو سره نشته دی د الله رسول وفاداري پکې نشته دی هغوی کې که وفاداري ده د مغرب وفاداري پکې ده د مغرب سپي د ځان نه جوړ کړي د هغوی وفاداري کې هغوی ته الله رسول هغه وروسته یې زیات کوي لیکن هغه کمزوري دي مشکلات دی وخت کې هغوی فریاد اورېدونکي هم بغیر د الله نه څوک نشته لیکن دغومره زموږ ایمان دی بېوسۍ په حالت کې د مظلومیت په حالت کې دغه لاړل او دا نور به هم ځي دیو کامیاب شو قسم دی دیو په وینو کې چې خپل رب طرف ته ورل د شهادت نعمت ورته میلاو شو او قسم دی د شهادت د نعمت او دولت نه بل لوی دولت نشته دی بل لوی نعمت نشته دی زموږ ایمان دی هغه د ټول عمر خوشحالو ته لاړل د ټول عمر مزو ته لاړل د ټول عمر راحتونو طرف ته لاړل د ټول عمر نعمتونو طرف ته لاړل انشاءالله اوس به خپل مظلومیت باندې خوشحاله وي لیکن دلته محترمو دویم ژوند او زندګي اصل ژوند د آخرت
ممتاز سوچ کو چې دغه آخرت ژوند او زندگی تباہ نشي د دنیا ژوند د مسیم د تکالیف سره او د مشکلات سره د کړهونو سره د دې سره تیر شو تیری لیکن اصل موږ تاسو اصل ژوند د آخرت ژوند او زندگی خراب نشي صحابه کرام خو دې ته خوشاله دل چې دنیا کې راته تکلیف ورسېدو دا زموږ د پاره د آخرت سعادت د آخرت د مزو د آخرت د خوشالت د آخرت د کامیابی ذریعہ سره ورځي لیکن دلته ظلم دا دی کفر په موږ او تاسو کې ستر کې دغه سره پورته کړی دي هغه تقدیم مسلسل زموږ تاسو د ایمان عقیده نظریه د تباہی کوشش او هغه فتنې په موږ او تاسو کې راځي نکړي نبی صلی الله علیه وسلم څخه فرمایلی اخیری وخت کې به د فتنې د سره رواني وي لکه مزه چې وشلېږي یو تسبیح پس مسلسل بل راځي بل پس بل راځي بل پس بل راځي دا بر ختمېدو نامه نه اخلي تاسو دې خپل علاقه کې ووري زمون په ضلع کې بلکې زمون په وطن کې زمون په کې کې زمون په ملک کې ساده قسم دې یو فتنه را پورته کېږي هغه د اثر نه ویږي چې بل فتنه پسې ورپسې راځي د علماء ذمہ داری هم بیا دغه ځکه انبیاء کرام علیهم السلام د خپل قوم وارثان دي د انبیاء علما د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي چې دا د خپل قوم خیرخواهي وکړي دا د هغوی د آخرت هغه لوی تباهۍ نه بچ کړي د هغوی دومره لوی ژوند او زندګي هغه د ناکامۍ او تباهۍ نه بچ کړي دیو جنا زموږ ستاسو علاقو کې یو فتنه را پورته شوې وه د منیر شاکر والا د تراویحو د انکار نه شروع شوې وه او نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګستاخۍ باندې وکړي وزه تازه ولورس ما چې کلیپ اوریدو وای د الله نه علاوه د بل چا سره محبت حتی چې د رسول الله سره محبت دا شرک دی خبر رسول وای د الله نه علاوه د بل چا صفت کول چاهي هغه پیغمبر دی چاهي هغه ولی دی دا شرک او مولانا ودا من ورن باندې ټول عمر ژوند ژوندۍ دا شرک وای او دا هغه ظالم رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ګریوان ته رسیدلی دي الله سونه د نبی رسول الله د ګریوان نوځي دا حکومت کارو چې د الله سونه ورلمات کړی هغه د حکومت کارو چې دغه جبه ورنه کټ کړی وي هغه د حکومت کارو چې په دغه چوک باندې د زوړن کړی وي پاستر او د قوم ته ورخولې لیکن حکومتونه غواړي چې دلته د بيدینیه نه زیات شي هغه غواړي دلته مولایان په خپل کې یو بل سره مشتو غریبان شي لیکن مونږ هم ته خلک چې بیا د خلک دا قسمه تعمیر کوي تاسو حکومت کې پر قواریت جوړ کړل امت په حالت تاسو کوم طرف تروي بابا ستا اخرت تبا کېستان نه نسل تباہی سره مخابت کیږي مونږ دغه غم راغلی استاد د نوې ژوند د ټول مړ تباہی نه ورسو مونږ دغه بد د سره کوي د اختر پروس کې تاسو ورېدلی اگر تاسو سوارلس سو کالم مسلسل د مسلمانانو کوم عمل سره روان وو قرباني د قران مجید په اتل سورتونو کې د ذکر شوی او په کوم احادیثو کې د ذکر شوی دی سلور واړه مذاهب ور باندې متفق سوارلس سو کال د مسلمانانو تعامل ور باندې روان هغه ظالم پرد شو وای دا قرباني دا خو صرف وخی دی بس نور حیثیت نه لري دا خو د حج سره تعلق ساتي دلته قربانو سره تعلق دی او هغه کول کروس په دی وخت ما په دې کې بل ورځ تقریبا د 500 پورې دا قاعده راجمع کړې دي مختلفو دارالفتاګانو ته ما وګورېږل د تمام مکاتب فکر کاغه مکتب ده هغه علماء دیوبند دي هغه اهل حدیث حضرات دي هغه د جماعت اسلامي والا دي هغه د اشاعت التوحید پچپریان دي هغه بریلی حضرات دي هغه سیفیان دي هر طبقه چې د ټولو د دې په اړه کې نظر سره عقیده نظریه سره او دا یو کړه وخت دی دې په روزه کې چیلنج ورکړو په معراج باندې په چاوینه دې چې معراج اتفاقی نه دی منکر کافر دی ما ته فقها متکلمین دا ټول یو طرف ته کړه ټول وایي چې دا سړی صرف کافر نه بلکې مړ دی زندګي نه سوچ چې معراج نه انکار کوي بلکې تخپل استاد چې ته نسبت کې شیخ عبدالسلام صاحب دغه تفسیر اثر الکلام په ځلسمه چې بار اوچت کا هغه مو یې چې معراج نه انکار کوي دا سړی صرف کافر نه دی بلکې ملحد او زندګي او دغه سره پولیس رات نه انکار د معجزاتو نه انکار دا مختلف قسم ضروریات دي چې تقریبا 40-50 تر رسیدلې د ظالم باغې په استهزاء کې ویلو د اخبار نمک کې کلیپ راغی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یقینو که دومره دل ازار کړي په دومره دل ازار ما چې وګورم ما دا خو د سوشل میډیا باندې چلی کاش کله قوم په دې باندې راوته وي او احتجاج ور باندې کړي وي د حکومت نه مطالبه کړي و چې دغه دجال لا جب بند کا دغه دجال ته لګام ور واچو مسلسل الله د پیغمبر توهین کوي د خپل کلیم کې سو وای رسول د رسالې نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات خبره کوي وای رسول د رسالې نه دی رسول هغه چاته ویل کېږي چې هغه را لېږل شوی یعنی بل چا را لېږلی رسول د دې وجه نه رسول خپل خبره نه کوي رسول به د الله پیغام راوړي او د الله د پیغام نه صرف قرآن مراد اخلي حدیث نه سمې پوهېږي رسول به صرف قرآن راوړي وایي که رسول چېرته د الله پیغام راوړي یعنی قرآن راوړي خو بیا دا رسول دی او که رسول خپله خبره کوي بیا د نبي او رسول دی او بیا د هغې دپاره دی یو بل دلیل خدای وایي هغه بل دلیل یې دا دی د قرآن مجید نه وایي الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ اے مومنانو اطاعت کوئ د الله اطاعت کوئ د رسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ اطاعت کوئ د فقهاء او مجتهدینو دې خدغه ترجمه نه کوي دی وای اصل د الله اطاعت دی د رسول اطاعت نشته د رسول او د اولی الامر نه بادشاہان مراد اخلي د رسول او د بادشاہانو اطاعت ال ده کله چې د الله خبره کوي د قران وایي وتا کچرته رسول او اولی الامر بادشاہان د الله خبره نه کوي به د اطاعت نشته او به دې په خپل کلیم کې وایي په ریکارډ باندې لري وایي وسبګي دیو د رسول حدیث راوړل کتابونه ولېګلا نو یې کې د رسول احادیث لیکل کېږي بیا خو اولی الامر امر غلې د بادشاہانو خبرې به هم لیکل کېږي د دې کتابونو به لیکل کېږي لوی لوی افسانې به لیکل شي یعنی د په نسبت باندې د رسول د پیغمبر حیثیت د دې دور د یو بادشاہ سرداری امر دی شهباز شریف امر دی نواز شریف امر دی عمران خان امر دی د په نسبت الله د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو حیثیت داغه د ارشاداتو حیثیت داغه د پرموداتو حیثیت هغه د دې دور د یو بادشاہ د خبرو امر دی مسلمان ډوړه ته سوچ وکړي دې نه بل وی بیا د نو ته وینځ کېږي دې وجه خو دې کول کړو وای دا قرآن نبی علیہ السلام په خپل لیکل د امت ته ورکړه د درو او احادیث 200 کاله رستم مولایانو لیکلي دي امت ته ورکړي دي 200 کاله رست لیکل شوی دی په دې کې ایرانیانو ملاوت کړل د رسول احادیث قابل اعتماد نه دي ما ته د اختر نو مخکې الحمدلله جواب ورکو ما ته د تجوید رسول دا خبره مې وکړه تاسو کې اشکال نه شي ځکه جواب نه کوم صرف د نظریات ته خیر موتوی دته چې رسول د رسالې نه دی رسول کله الله پیغام راوړي بیا رسول دی کله خبره کوي بیا رسول نه دی موتوی مې دته چې کوم خبره کوي دا خو ته لوی معنی په حواله سره خبره کوي او چې کله احکامات د دین خبره راشي اته لوی معنی له اعتبار نه یلته اصطلاحي او شرعي معنی کی تاسو ګورئ د موږ تاسو موږ کو قران کې حکم راغلی اقیم الصلاه موږ کوي ادین اخوا تفصیل له موږ په قران کې نشته چې څه قسم موږ کوي ته لغت را واخله په لغت کې د موږ د صلات معنی لیکلي تحریک سرویل قران خو ځول سباته به سړی قران خو زیغه به چې بس موږ شو د موږ کوم طرف راغلی بل برا پاسي د حج معنی د قصد او اراده په لغت کې بس قصد او اراده دی وګورئ نو حج دا شو نور تکلیفات مکوا بل سړی برا پاسي روزه چې صوم ورته پاره وای کې لګي د صوم لغوی معنی دا امساک مطلق امساک 2-3 منټه خوراک سیال جمانه بندیدل دا ستنه په نظام د روزه سره د نور تکلیفات زړه جوړه په لغوی معنی سره وبتل ټول دین به خپل دی ورته ته دین کوم ځای دی امر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو لپاره نبی او رسول دی کنه دی کنه دې مستعفر یقینا زم مستعفر لپاره دی قران ور باندې گواه دی وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا پیغمبر ته موږ د پوره انسانیت لپاره نبی جوړ کړي رسول هم لګلې جوړ کړي الان کې په دې وخت کې وحي سلسله منقطع شوې ده بلکې د وحي سلسله لا شروع شوې ده پیغام رسالي د الله تر طرف نه لا شروع شوې نو پیغمبر نو شروع کړي په هغه وخت کې قران ورته وي الله ورته انک لمن المرسلین پیغمبر تر پیغمبرانو نه د مرسلین نه یو محمد او تر حدیث کتابونه له وجدګه رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح حدیث پکې موجود ده
دا خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بعثت نه 2000 کال مخکې شوی دی چې په هغه وخت کې پیغام رسالي نشته الله ورته ته رسول یې ته پیغمبر لکه دغه دی بیا هم سمجھ کې نه راځي د قیامت پر ورځ باندې پیغام رسالي نشته هغه وخت کې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول باندې شکایت کوي خپل قوم خلاف فریاد وکړي هغه وخت کې ورته رسول ویل شوی دا نن کې وحي سلسله هم منقطع شوې ده وزدل چې کوم راځي سره وسکي او مرته لا تچکم قسم منطق دلته چلے دا کم قسم قیاس کی توی رسول اللہ چې الله پیغام راوړي الکه به په لغت کې د الله معنی د معبود هغه چاته ویل کېږي چې راعي عبادت کړي شي یعنی ستاسو نسبت کده الله خلق د الله عبادت کې هغه معبود دی که څوک عبادت نه کوي هغه معبود نه دی ستاسو نسبت امر الله دویم کار چې تا وکړو اطیع الله و اطیع الرسول ولما تا چې رسول په د بادشاهانو باندې قیاس کو اول خو د اول الامر نه بادشاهان نه مراد ادینه فقها مجتهدین مراد دي امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې اجماع نقل کړي انه لا نزاع ان جماعه من الصحابه والتابعين حملوا قول اولي الامر منكم على العلماء او صحابه او تابعین په دې باندې اجماع وا چې د اول الامر نه فقها بادشاهان مراد دي خو چلو تاول نه دغه بادشاهان مراد ولا استلام بیا مورا دا اطیع الرسول دا الله دا پیغمبر خبری حجت دی قرآن گواہ دی کوم ځای قرآن گواہ دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د خپل طرف نه خبري نه کوي هغه کومه خبري چې هغه الله طرف نه ورته وحي وي او د ولي الامر د بادشاهانو د خبرو په اړه کې دغه یو دلیل تنه رسوخه تاسو ګورئ موږ د نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه قسم وحي راغلی یو ته موږ وحي جلی وایو دویم ته موږ وحي خفي وایو وحي جلی هغه قرآن دی وحي مطلوب مطلب تلاوت کوي موږ په موږ کې وایو دویم نمبر وحي خفي دا پټه وحي غیر مطلوب مرته موږ چې راغلی تلاوت نه کوي دا دوه قسم وحي نبی علیہ السلام ته راغلی دا د قرآن نه ثابت ده یو نه د غنو آیاتونو نه ثابت ده تاسو وګورئ مونږ تاسو ته قرآن مجید کې حکم شوی دی چې رسولان تاسو مونږ قائم کړئ الله مونږ څنګه مونږ قائم د ورځې څو مونږ وکړو د هر مونږ رکعتونه سدي په کم ټایم کې مونږ وکړو د دې هیڅ تفصيلات قرآن اول ته اخر چت کې د تفسیر قرآن کې نشته هغه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دلیلی چې هغه ته دویم قسم وحي شوی و چې هغه ته وحي خفي ویل کېږي مونږ تاسو ته احادیث ویل کېږي هغه د الله پیغمبر راوخدل پنځه ټایم مونږ دی هغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوخدل دومره رکعتونه دي هغه د الله پیغمبر راته وختونه راوخدل اذان راوخدل ته قرآن چت کې قرآن کې پنځه اذانونو ذکر ټایم اذان ذکر نشته پنځه ټایم مونږ ذکر نشته د هر مونږ د رکعتونو ذکر نشته د مونږ د تفصيلات ذکر نشته د الله پیغمبر مونږ تاسو ته تاسو ګورئ قرآن مونږ تاسو ته زکات حکم کړل دی او صلات او زکات زې په زې حکم کړل لیکن د زکات تفصيلات سره زکات به څوک ورکړي چاله به ورکړي کله به زکات ورکړي دا تفصيلات د الله د پیغمبر احادیثو کې ذکر شوی د قرآن کې د ذکر نشته مونږ تاسو ته قرآن د حج ذکر کړل حکم کړل تاسو قرآن وجد کې د حج د تمام افعال ارکان دا تفصيلات قرآن کې نشته د الله پیغمبر مونږ تاسو ته ما دا ته قرآن حکم کړل سود حرام دی د سود هیڅ تفصیل قرآن کې نشته دی هغه د الله پیغمبر په حدیثو کې مونږ تاسو ته کړل دی لکه اوس د قرآن وجد کې باندې کې ذکر د تفصیل د سود نشته دی تاسو کې دغه هر یو حکم د اسلام را واخلا ارکانو کې یو رکن را واخلا قرآن کې راغی تفصیل نشته حدیث کې راغی تفصیل د یو سره پاسه هغه یې زه تراوی نه منم پلان کې نه ولی احادیث نن هر خبره قرآن ته وړي هر خبره قرآن ته وړي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول خلک بلاشي هغه ته جګړه ته سړي وهالي ته کې کومه ته ویلي وهالي هغه به وایي احادیث زنونه موږ د بار قرآن کاپی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ورنه تاسو کې چې خر په قرآن کې به کوم ځای کې حرام شوی دی قرآن کې د خر د حرمت ذکر نشته دا ما تاسو د پر حرام کړی لیکن دې ظالم د پیغمبر درجه دې حد تر رسول د پیغمبر خبري حجت نه دي د پیغمبر اطاعت نشته نعوذ بالله
دې ظالم دې حد ته خبره رسولې ده د پیغمبر تعریف نشي کولای په دې منبر باندې دا شرک دی دې ظالم د پیغمبر درجه دې حد ته رسولې ده د پیغمبر سره محبت نشي کولای د الله نه سوا د بل چا سره محبت شرک دی او مولایانو په منبرونو باندې ټول ورته شرک بیان یقینا کوم سیز بیرغ له باندې وځړا دا یاد وساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د قرآن مجید کی دا پرز دی په تور د رکن باندې قرآن مجید وایي چې د ویل شي تاسو وګورئ یو ځای قرآن مجید ذکر کوي وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله موږ یو پیغمبر دنیا ته نه دی لګیدلی موږ دې لپاره چې هغه اطاعت وکړي چې الله په حکم سره دویم ځای قرآن وایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول اے مومنانو د الله اطاعت وکړئ او د رسول الله اطاعت وکړئ صلی الله علیه وسلم بلکې یو ځای کې و خبره نور آتا من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول الله اطاعت وکړي د الله اطاعت وکړي او یو بل ځکه یو فرمایل ان تطیعوه تهتدوا که د رسول الله اطاعت مو کو هدایت به بیا مو ځای ورنه هدایت موندل نشته او دې سوي د رسول ته دومره حکم نه ورکوي چې د رسول احادیث د قرآن تفسیر وکړي قرآن مونږ ته شپږ آیتونو کې مضمون واضح کوي نبی علیہ السلام د قرآن د پاره شارح دی بیانون کې دی مفسر دی قرآن سوئی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ پیغمبر تاتم قرآن د دې لپاره نازل کړی چې د خلکو د بیان کې لیکن دې سوئی چې تم احادیث د قرآن د تفسیر لپاره راوړي و یره قرآن د روایت غلام جوړ کړی دی قرآن د حدیث غلام جوړ کړی دی قرآن د ابن عباس غلام جوړ کړی دی قرآن هغه د اکرمه غلام جوړ کړی دی قرآن د نور مفسرین غلام جوړ کړی دی یعنی د الله پیغمبر ته د حق نشته چې قرآن تفسیر وکي صحابو ته د حق نشته چې قرآن تفسیر وکي تابعین ته د حق نشته سوال سو کال امت مفسرین علماء ته د حق نشته به تا ته راځي درکړي پتا سنوي وحي راځي ولې وکي ادي وجن محترم خو په دې وخت کې دا په معجزاتو بس پوره کې استهزاء کوي یقین وکړو کله په معجزاتو بس تاسو ته یو مثال ویلري مزه معجزات کرامات دی وایي وې د سليمان عليه السلام معجزه و چې مرغان سره خبرې کولې دې بر مرغان په خبرو کوي مرغان بر د خبرو کوي دا معجزه و دا معجزه به خلق حالت چې عام عادت نه خلاف وي هغه د الله فعل وي د پیغمبر په لاس باندې ظاهري د پیغمبر اختیار لره به دخل نه وي دې څه دی وې د سليمان عليه السلام چې مرغان سره خبرې کولې او وی په پویدل او سليمان عليه السلام د مرغانو په جبه کې له وې سره خبرې کولې کدل سوي خو بیا د بعض مرغانو اوازونه ډېر بد دي مکروه دي الکه کاغه په आवाज کې راغ سره خبرې کولې نو کا دا تاسو د پیغمبر به حرمتي کوي کله مرغانو د سليمان عليه السلام په جبه کې له سره خبرې کولې که خبره تل سوي نو بیا د سليمان عليه السلام کمال نشو د مرغه کمال شو زتا اوس د سپیم ساتلې دي کته له مې چې ساتلې نو د سپی سره څوک ور کوي کنه سره خبرې کوي سپی سره اوس خلکو سپری ساتلې دي په سوشل میډیا کې خبرې سپی خلکو ساتلې دي نور زناور ساتلې دي مارغان ساتلې دي دا وی په جبه کې خبرو کول ولا ضرورت نه وي هغه سره په خپل انساني جبه کې خبرې کوي هغه پوه شوی تعلیم حاصل کړي ګوره کله چې تا تعلیم ورکو ستا په خبره باندې پوهیدل لیکن چې کله رب ذل جلال تعلیم ورکو معجزه او به خبرو نه پوهیدل یقین وکړه د سړي مستقیم د ما تقریبا 3 صفات تقریبا د پاکستان تمام دولتګانو تمالي د ما د جمع کړي دي سلو صفات کې د حدیث مبارکي د پیغمبر مبارکي دمرت الازار خبري دمرت الازار نظریه او کوم چې ورته ناستې ورا جمعات کې زور د ایران څنګه کوم قسم کوي ستاره مخ ستاره پیغمبر به حرمتي کې بے ناموسه بېرنګه بغیرت ستاره پلاک په باندې کې څوک دا خبري وږي ته برداشت کولای شي ځکه وایي ته یو وایي چې مالو وایي چې پیغمبرم د الله مخالفت وکي خلاف ورزي وکي نافرمانی وکي بار بار اگر چې وایي کړه نه او کچنته وکي هغه پیغمبر کوم چې د الله نافرمانی کړل چې خبري بار بار وکي ستاره پلاک په باندې کې څوک وایي یاره نوم درلخه دي د زید پلار کې چرته زنا وکي که چرته بدکاری کړه نه په منبر بار بار دا خبره اړای
که زید د خپل مور سره بدکاری وکړي نو عزب الله کینا بار بار دا خبر اړي یقین موږ ته خپل ګستاخی او حرمتي لري او پیغمبر په باندې کې د استاجه په دومره جری شوی ونه بلکې دومره حد تر رسیدلی دی حسین رضی الله تعالی حسن د اوس محرم کې شیعاګانو کوم غوښمه راوي پرم شو اصل قاتلان د دې ته شیعاګان اصل غداری کوونکي هم دغه خلک وسو چې چغې لګي هم یزیدیان نه هم حسینیان ورته یزید هم فاسق فاجر ګړو یزید هغه موږ شرابي ګړو موږ د یزید ملګری دی الحمدلله موږ حسینیانو الله د پیغمبر د خاندان اهل بیت سره محبت ساتو لیکن دا دوی چې څه وکړي یقین وکړو د اسلام اجازه ورکړي نه احادیث اجازه ورکړي نه د اهل بیت او تعلیم د شریعت شروع کړي ډیر هغه په اړه و یره حسن حسین رضی الله تعالی و دا اهل بیت نو ولی نسب په پلار پسې زی په مور پسې نزي و دا د ابو طالب اولاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الګ ترغه حدیث سره سکے دا خصوصیت ورنیو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسن حسین فاطمه علی رضی الله تعالی دا ټول په صدر کې رضان سره راغند الله پر اللهم هؤلاء اهل بیت یا الله دا زما اهل البیت دي دا زما کور ولدي دا زما خاندان ولدي الله دا پیغمبر صریح احادیث کې موجود دي تر حدیث تنظیم په دې طریقې سره بار محترم ټیم ختم دی مې زه به دا 50 عقاید نظریات بغیر د تفسیرین استاسو مخ باندې ذکر کوم لیکن یقین وکړه کله چې سړی د نظریه وای سړی وای مسلمانان د ګمراه کیږي او ځان ته مزبېږي هغه نظریات کې سړی شروع کی یقین وکړه سړی درد کوي مسلمانانو عقیده برباد نشي نظریه برباد نشي مسلمانانو ذهن تباہ نشي مسلمانانو په ذهن کې د نظریات را نشي نو ټول مرتبه بربادي ته ورشي بهر محترم اجازه مخکې جو کې راځي تفصیل کوم تاسو دوم ورته وایي د خپل ایمان عقیده حفاظت وکړي خلک لګیا دي د ایمان نو هم دنیا په تکالیف وکړي دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر زموږ تاسو لپاره آخرت دی هغه آخرت در رسول تباه نه کی هغه آخرت در رسول برباد نه کی هغه آخرت نم سو کله دنیا تکلیفونه په خند پېښانې سره برداشت کا دنیا مشکلات په خند پېښانې سره برداشت کا دنیا مصیبتونو ته هغه په خند پېښانې سره لبیک وایا دنیا د هر ظالم ستمګر مخې ته ودرېګا په خند پېښانې سره برداشت کا لیکن آخرت ته تباه نشي هغه سوچو الله رب ذوالجلال دی دغه صفات تغیرونه لکه دی وخت چې دا لوی ملحد لوی صدیق لوی مرتد دغه شاکر پرم دی ځان وساتي دغه فتنې شکار نشي بچي مو ساتي دغه فتنې شکار نشي زمون بازي خلک مولایانو تحقیقي بازي دي زمون رسول کې سببونه بازي طالبان ورته کړی او موږ څه وساتو اگر ایمان د فتنې شکار کی په میډیا په ذریعہ سره دا څه نه وړي تباہي طرف روان دي او کوم دین بیزار طبقه د بار زمون پښتانه دي بار دلی دی وصلی الله علیه رسول الله په وی باندې اعتراضات کوي او وی لګیا دي سپورټ کوي پیسې ورکړي په میډیا باندې سپورټ کوي زمون تاسو ذمہ داری جوړي چې مون تاسو دغه څنګه کوو بایکاټ وکړو مون تاسو خپل هغه علماء سپورټ کو کوم چې د فتنې په خلاف باندې ولاړ دي زمون تاسو د روان نسل حفاظت کې کوو ان شاء الله کوو تاسو تیر کام دغه د بي بي سي انټرویو واجب خبره دا و هم دغه مونږ شاګرو شل کال د دې چې علامه کې د یو څه فتنه ده لیکن بي بي سي ته دا نو وریا دی کله چې الله او رسول الله قران او حديث په خلاف باندې عقليات شروع کړه مسلمانان ګمراه کول شروع کړل او دې په نظر باندې راغی چې یو کس دلته ناشته مونږ انټرویو وکړو دین بیزاره طبقه چې بهر ناسو او ته تر اوسه پورې دا پته نو اوس ورته پته ولګیدل چې یو کس دلته ناشته د دا قسم نظریات او اشاعت کې خلکو ته ورخی خلک ګمراه کې او ته وریا چې وسه سپورټ کې وسه تاو وکړي اول ورځ یو ویډیو چاره ولګره یو دم د غنه تاسو کې هغه یو نظر دې فتنې نه متاثر دی هغه کړه دنه ته متاثر کېږي دا کله وي تر اوسه پورې څوک نشته یو مولا چې د جواب وکي دی وایي سټول په ضرورت په واسات کې د وسه جواب چې مونږ الحمدلله د هر کلیپ جواب یې مونږ کړل او تنرش صرف د نیمه غنټې لپاره مونږ ته مخامخ کې به تر دې سي ته وګورو دا به صحیح او دلایل به صحیح اعتراضات به صحیح ټول د منکرین حدیث نقل کړي دي نه د امت زینو ته ورچي د صحیحیت والله نشته دی وجنه د 15 کارونه مونږ چې زموږ سره مخامخ نکي بل تاسو خپل ځان ورو ساتي
دا مونږه عقاید نظریات راجمع کړي فتوی به راشي ان شاء الله به تاسو مخې ته کېدو الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله